نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل صدق الله العظيم سورة بقرة اول پارا و اتیایم آیت تی فمخی رکو کی د بنی اسرائیلو قباحتنا او بدبختی او وعدا خلاف بیان شوی پدی رکو کی د بنی اسرائیلو ظلمنا او د دوی بدبختی بیا ذکر کی بنی اسرائیل اللہ رب العالمین دویتا دا ہدایت دا پار دیر پیغمبران لگل موسیٰ علیہ السلام تا اللہ پاک کتاب تورات ورکو او دا موسیٰ علیہ السلام نباد اللہ پاک بنی اسرائیلو کے دیر پیغمبران لگل دا پیغمبرانو درا لگلو مقصد دویتا ہدایت رسولو دی بنی اسرائیلو پزید دی چې د پیغمبرانو تابعداري کړې وي هدایت یې قبول کړې وي دوی د پیغمبرانو خبره ته درو او د هغې تکذیب وکړو او بعضې پیغمبران د ظالمانو قتل کړل د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام په درمیان کې او یا زره پیغمبران الله پاک رالیږلي حاشیه د جلالین شریف لیکي چې د موسی علیہ السلام او د حضرت عیسی علیہ السلام په درمیان کې الله بنی اسرائیل ته او یا زر پیغمبران لېږل یا سلور زر پیغمبران الله پاک ورته لېږل دې پیغمبرانو ته الله پاک معجزات ورکړو دلایل ورته ورکړو د دوی د رسالت دلایل ورکړو ندی بنی اسرائیلو کې دا عادتو چې د پیغمبر خبره به خوښه شوه هغه به منله چې د دوی د طبیعت سره به کله برابر او کله به چې دوی د طبیعت سره برابر نه وه نو بیا به دوی دغه پیغمبر قتل کړو لکه حضرت یحیی علیه السلام واقعا مخکې تاسو ته ذکر شوی و چې د علاقې بادشاه د خپل خورزي سره نکاح وکړه حالانکه په دغه دین کې د خورزي سره نکاح جایز نه و نو یحیی علیه السلام ته دا مسله معلومه شوه یحیی علیه السلام وی چې بادشاه خو د خپل خورزي سره نکاح وکړ دی ډېر لوی ظلم که چېرته د ده پاره د نکاح ضرورت وي نو د بل چا سره به نکاح کړی وي ځکه دا خو بادشاه د بله ښځه به یې کړی وي خورزي سره نکاح ولې کو هغه بادشاه دی را وغوښتو یحیی علیه السلام هغه ته هم همغه مسله بیان کړه چې صاحب دا کار دی غلط دی بادشاه حکم وکړو یحیی علیه السلام دغه ظالم بادشاه شهید کړ ځکه د یحیی علیه السلام مسله د دې بادشاه خوښه نه وه او یحیی علیه السلام خو مسله صحیح بیانوله دغه شانتی د حضرت عیسی علیہ السلام الله پاک را اولیو پدیزه کې د عیسی علیہ السلام نوم سر راضی عیسی ابن مریم عیسی د مریم زوی علما فرمایي چې عیسی د مریم زوی پدیزه کې اشاره د دې خبرې ته چې د عیسی پلار نشتا مور ده مریم ذکر قرآن کریم کے اللہ پاک فرمائی ادعوهم لآبائهم دا خلق نسبت لارانو توقی خوچ بلاری وی نو دا عیسیٰ علیہ السلام خو بلار نو اخو بی بلار اللہ پیدا کرو موری و مریم خو بلار نو نو ذکوی عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ دا پا عبرانی جبا کی عیشو یا یسوع نمو کلام عربی کی بیا عیسیٰ شو عیشو یا یسوع دا پا کلام عبرانی کی دا سنو
او د دې معنی دا برکتی مبارک نوم برکتی دی د عیسی علیہ السلام نوم برکتی او د مور نوم دی مریم مریم معنی عابدہ عبادت گزار زوی برکتی او مور عبادت گزار په قران کریم کې د بیبي مریم نه علاوه د بل زنانه نوم نشته صرف د بیبي مریم نوم په قران کریم کې ذکر دی د مخکنو امتونو او دا په قران کریم کې ډیر ځای ذکر شوی د مریم نوم او دا په تور دلیل چې د عیسی علیه السلام پلار نو مور و مور مریم مرزا غلام قادیانی ملعون ته علماء وی چې تسه بدا عیسی علیہ السلام ډېر بے ادبی کې دا قاسم دجال دوی نه ډېر کنځلې په خپل کتاب کې ولیکل او دا غینه بعد بیا وی زو د عیسی علیہ السلام عزت کوم د بلارم کوم د مورم کوم د خويندم کوم د رونم کوم چې د دو پلار و یوسف نجار و ترکان دا مرزا قادیانی دجال وی د عیسی علیہ السلام پلار یوسف ترکانو زدا غم عزت کو الکه پلار نو دجال وی نه پلار یو دا یوسف نو او هغه وی د کاروبار په لحاظ سره ترکان قران وی چې پلار نو دا دجال وی چې نه پلار یو او شپه ګورونه خوین دی الکه دجال داغه خو صرف دغه بی مریم خو دغه یو زی عیسی نوم یو او الله پاک به بلار پیدا کړو د خلکو د پاره د هدایت او د چې کوم د بلار مورو چې د عیسی علیہ السلام نیکو داغه مو عزت قدر نو دون خو بدبخته چې بلار نو د بلار مور چرته پیدا شو او د بلار نکی چرته پیدا شو ځکه د عیسی علیہ السلام کو بلار نو او بیا دومره دجال لی په خپل کتاب تریاق القلوب کې لیکي وای د عیسی علیہ السلام نعوذ بالله خبر ډېر سپکه د خداغه د دجل په بنا یې وای ځکه هغه سم کافر وای د عیسی علیہ السلام درې نیاګان نعوذ بالله وای دا کاروباري زناکار وي نعوذ بالله دا دجال وای دا مرزا قادیانی ته په انسانانو کې سب سپیو اوس د عیسی علیہ السلام متعلق او داغه د مور او داغه د نیاګانو کې سن دا انسانانو کې هغه په مثله کمثل الکلب قران کریم کې الله پاک د کافر مثال ذکر کوي وې د مثال لسپین د مثال دا الکه عیسی علیہ السلام او الله پاک د انسانیت د هدایت لپاره پیغمبر راولېګ او ویزي عزت کوم مرزا قادیانی دجال هغه پدیده کې د عیسی ابن مریم علیہ السلام نه منکر هغه وی د عیسی علیہ السلام پلار نعوذ بالله یوسفی نجار او بیا دا دومره دروغ او دا سپکی خبرې چې دا د کفر خبرې دي لیکن موږ به تور داغه د کفر د ښکارا کول او کې الله رب العالمین دې غلا دې سزا ورکړي په قران کریم کې عیسی ابن مریم ذکر چې پلار نو بے پلار الله پیدا کړ بیا عیسی علیہ السلام ته الله پاک معجزات تم ورکړو دلایل تم ورکړو خو چې کله قوم د عیسی علیہ السلام مخالفت شروع کو او د لپاره د قتل منسوبي جوړ کړي الله رب العالمین د عیسی علیہ السلام د مدد لپاره حضرت جبرئیل علیہ السلام را اولېګو چې هغه ذکر پر روح القدس سره جمعه پرځ موږ تاسو پرون ویل چې په فرشتو ایمان ضروری دی دا جبرئیل علیہ السلام د عیسی علیہ السلام ملګری داغه مدد به کونو فرشتي شتا مسلمان د پاره دا منل ضروری دي کم سړی مسلمان ځان ته وي هغه به فرشتي خامخا مني نو چې کله دی خلکو ته د الله رب العالمین د دین دعوت ورکو نو دی د طبیعت خلاف خبره وشوي نو دی داغه د وجنا تکبر وکړو نو باز پکې داسو چې د حضرت عیسی علیہ السلام تکذیب وکړو او باز پکې را پاسېدل چې د عیسی علیہ السلام د قتل منسوبي جوړ کړي او د نور پیغمبرانو متعلق هغه به کله قتل کړ او کله به ول تکذیب
لکه حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ذکر کی کہ بنی اسرائیل کے علاقہ کے 3 قومونو یو علاقہ کے 3 قومونو او ہر قوم تا اللہ پاک خپل پیغمبر لے گئے دکا آغا پیغمبر بدا یو قوم خپل پیغمبر ہو آغا قوم والا تب خپل پیغمبر تابداری فرض ہو نو دا دمر بدبخت و ظالمانو چی پا یو ورځ باندی دا 3 پیغمبران شہیدان دا دی بنی اسرائیل دا اوس چې مونږ تاسو دا غي دا ذکر کو چې فلسطین مسلمانانو ظلم کوي دا غي بچی دي نو چې بلاران دا کار کړی پیغمبران قتل کړی نو اوس به دا مسلمانان نه قتل او مکه زاړه عادتونه او ظلمونه په دې کې پراته دي بیا به چې کله دې تر دین دعوت ورکړي شو دوی به وستا خبرې زموږ سره کېسې نه نشي نو یادا چې زموږ زړونه د هدایت نه ډک دي ستا خبرو موږ ته ضرورت نشته قالوا قلوبنا غلف او یادا چې ستا د خبرو اثر په موږ نه کېږي زموږ زړونه په پردو کې دي غلف دا د غلاف نه دي لکه قرآن کریم ته خلق دا کپڑا اچي تاسو ګوري د ماده قرآن مجید ته دا کپڑا دا د دې د پاره چې قرآن مجید باندې دا خوري وغیرہ مچان وغیرہ ګونګټي وغیرہ نکی دا محفوظ وي بند وي دا قرآن په دې کپڑو کې نو دوی وی زمونږ دا زړونه دا په پردو کې بند دي نو ستا خبره مونږ ته نه رارسي الله رب العالمین فرمایي چې په دې ما لعنت دی غلې ذکر ایمان نه ورو دا د بنی اسرائیل بدبختی په قرآن کې دې د پاره ذکر کیږي چې مسلمانان به داسې کارونه نه کوي مسلمان به داسې کارونه نه ځان ساتي پیغمبر به خبرې کولی که د دوی د طبیعت په برابر وي منلې به او که طبیعت نه به خلاف وي نو بیا به تکذیب کو او د هغه د قتل منصوبې به جوړولي نن سبا هم داسې حالات علماء چې کوم مسله بیان کی که د خلکو د طبیعت او د حکومت وخت د طبیعت موافق وي وې ډېره خبرې کړې ده او که کله مثال د هغې د قانون او د هغې د خبرې او د هغې د طبیعتونو خلاف وي نو بیا هغه علماو دپاره نامعلوم کسان پیدا کړي دا نامعلوم ولې پیدا کړي دا د دې خبرې د دې خلکو خبرې د دې علماو دا خبرې د دې د قانون مطابق ني نه هغې له نامعلوم کسان نه پیدا کړي عالم شهید کړي عالم بل څه جرم ني عالم بل څه ګناه ني کړ خو صرف دا وی چې دا مسله د طبیعت نه برابر نه وي بس خامخاولا یو طریقه برابر کی نو دا طریقه د بنی اسرائیل د ظلم وا نو مسلمان به د دې طریقې نه ځان ساتي چې کوم الله رب العالمین بنی اسرائیل باندې لعنت لګل مسلمانانو تم پکار دا چې د عالم مسأله ووره که طبیعت سره د برابر هم امنا او کستا د طبیعت نه خلاف وا نو بیا یې هم امنا مسلمان شان بدل او داسې بنی چې مسله بیان شو که طبیعت نه خلاف نو بیا د علماء پسې خبرې یا د علماء مخالفت یا دشمنی شروع کا ځکه دا طریقه د مسلمانانو مسلمان په طبیعت د شریعت مطابق جوړي شریعت مسله ټیک دا طبیعت و سره برابر کا کستا طبیعت نه مني نو طبیعت کې کمزورتیا دا کمزورتیا دي نه او باس الله دې موږ او تاسو ټول ته عمل لاکي نو فرمایي ولقد آتینا موسی الكتاب او بتاقی سره موږ ورکړو موسی عليه السلام ته کتاب تورات وقفینا من بعده بالرسل او موږ پر لپسې لګلو د موسی عليه السلام نه بعد پیغمبران واتینا عیسی ابن مریم البینات او موږ ورکړو عیسی زوی د بیبي مریم ته واضح دلایل وایدناه بروح القدس او موږ دې مضبوط کړو په جبرئیل علیه السلام سره افکلما جاءکم آیا هر کله چې تاسو تراشی رسول پیغمبر بما پتا سے خبرو سرا لا تهوا انفسکم چې نخوا خوي تاسو زرنا استكبرتم نتاسو تکبر کوي پیغمبر خبرم کو تاسو طبیعت نخوا خینو تکبر وکوي ففریقا کذبتم بس یو ډل تاسو داغین تکذیب کوي د پیغمبرانو وفریقا تقتلون یو ډل تاسو قتل کول کوي د پیغمبرانو وقالوا اویدا بنی اسرائیل قلوبنا غلف زمون زرنا په پردو کې یا زمون زرنا ډک دي ستاده خبر زه پکې نشتا بل لعنهم الله بكفرهم الله فرمینا زرنا په پردو یا ډک نه دي بلکې لعنت دی ګر الله پاک په دوی باندې
بکفر په سبب د کفر د دوی فقلیلا ما یؤمنون پس ډېر کم دي کسان چې د دوی نه ایمان راوړي. واخر دعوانا